څلور داسې غټې بیماریانې چې د هغوی ضمانت پیغمبر علیه السلام خسته دی وایي که کم یو چا دغه کار وکړلو دغه څلور بیماریانو نه به الله تعالی محفوظ وساتي. هغه کار دا دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي چا چې درسترخوان نه هغه څه چې په درسترخوان باندې پرېوځي هغه ذرات هغه ګلې هغه راواخلي او ویې خوري نو الله تعالی به دغه انسان د څلورو غټو بیماریو نه وساتي. اوله بیماری دا چې الله تعالی به دی د فقر او د غریب غربت نه وساتي هر وخت به رزق وسیع او فراخ کوي. او دویم دا چې الله جل جلاله به دی د جذام بیماری نه وساتي. او دریمه بیماری چې الله تعالی به دی د سپینوالي کومه بیماری دی د برګي مرض ورته ویلی شي په پښتو کې هغه نه به الله تعالی وساتي. او څلورم چې هغه غټه بیماری دی چې د ځینې خلکو اولادونه بیوقوف او کمعقل پیدا کیږي. نو پیغمبر علیه السلام وفرمیل که دغه کار چا کولو د هغه اولادونه بیوقوف او کمعقل